دغسې عبدالله ابن حذافه دا یو صحابي تیر شوی دی. دی د روم په مقابله کې گرفتار شو او ډیر د وجود نه ډیر مضبوطو صحتمندو. د هرقل چې کوم د روم بادشاه د هغه دربار ته پیش شو. هغه ورته ویل که ته خو ډېر ښکلې نوجوان هلک یې، ته زما خلاف ولې راوتې او جنګېږې؟ او بیا یې ورته یو پیشکش وکړ، داسې چل دی چې زه به تا له دا خپله بادشاهي نه د په دې کې به دله عهده درکړم، وزارت به درکړم. ځکه چې هغه وخت کې سوپر پاور دوه طاقتونو، یو ایرانو او یو رومو. ده ته یې ویل تا له به زه په روم کې حصه درکړم او د خپلې لور نکاح به در سره ایمان پرېږده او زما مذهب اختیار کړه. هغه ویل صاحبه دا نشي کېدی چې زه خپل ایمان پرېږدم او ستا د دې شرایطو مطابق زه تا سره شم، نشم کولی داسې. د تیلو کړۍ وي هلته سور کېده، تیل پکې و، لاندې ورته اور و د تیلو غرغنډې وال، او دقې تیلو ته چې کوم دی د ده وړاندې یو څو ملګري ور وویشتل. چې کله د ده نمبر راغی دی په ژړا شو. باچا ورته وویل که ولې ژاړئ؟ هغې خو ویې جوړ سړی ویرېده نو په ژړا شو. تپوس کوي ولې ژاړئ؟ ده ورته ویل صاحب زما دا یو ځان دی او دا کوس دې کړي ته ورغی نو دا به لاړ چې ختم بشي. په ما باندې د الله پاک په لکونو نه په کروڑونو انعامات احسانات کړي دي. کاش چې زما د بدن د هر ویښته په مقابله کې زما روح وي او دې تیلو ته ورتلي او د الله په دین باندې قربانۍ کېده، ما په دې باندې وژړل. دا یو ځان دی، دا به ختم شي، څه به وشي؟ د الله د احساناتو او د الله پاک د نعمتونو شکریا به ادا نه شي. زه غواړم چې د هر ویښته په بدله کې زما یو ځان وي او دې تیلو ته ورته دا قربانۍ کېږي. نو بیا بعضې مفسرین وایي چې دی باچا ورته ووایي زه تا پرېږدم خو ته داسې وکړه چې ما په تندي باندې ښکل کړه. ده ورته وایي چې صاحبه تندي باندې دې ښکلوم خو زما دا نور ملګري به هم پرېږدې، زما دا نور ملګري به هم پرېږدې بیا دې ښکلوم. بیا هغه نور ملګري به له هم پرېښودل، بیا دې په تندي باندې ښکل کړه او پرېښود. او بعضې وایي چې نه همدقه تیلو ته یې ور واچو او هلته یې چې کوم دی د شهادت مرتبې ته په دقه تیلو کې ورسوي.